د یونیورسيټي سالانه چې موږ تاسو کوو د یونیورسيټي سالانه اخراجات تنخواګانې د کور په مد کې د هغوی د بجلی د ګیس بیلونه د فیول په مد کې او نور د هغوی انټرټینمنت یعنی د پیښور یونیورسيټي ټوټل اخراجات چې دی هغه د کال 3 ارب روپۍ دي د میاشتې موږ تاسو کوو نو د میاشتې د تنخواګانو په مد کې صرف تنخواګانو په مد کې 13 یا 19 کروڑ روپۍ د یونیورسيټي د ملازمین اخلي دا فیلډ پوسټونه دي چې کوم بجټ چې کومې پیسې هایر ایجوکیشن کمیشن ورکوي زه د یونیورسيټي انتظامیه په دې نوټیفیکیشن په دې پوه نه شوم چې کله د یونیورسيټي 3000 ملازمین هغوی لا پیسې هایر ایجوکیشن کمیشن ورکوي هغه کې بیا مالی بحران د کم ځن راغی آیا هایر ایجوکیشن کمیشن هغوی ته پیسې نه دي ورکړي په دغه میاشت کې یا په یونیورسيټي کې دننه مس مینجمنت دی او دا مس مینجمنت فاینانشل مس مینجمنت دی چانسلر صاحب خبره کړې و او یقینا دا غي ډیرو خبرو سره اختلاف ضرور صحیح خو دی خبرې سره موږ ضرور اتفاق کوو هغه وی چې کومه عہده ده او خاص کر ټیکنیکل کومه عہده دي یا د فاینانس کومه عہده ده نو په هغه باندې د هغه عہده د هغه فیلډ تجربه کار کس کې نول پکار دي نه چې په هغه عہده باندې پروفیسور صاحب تاسو کېنه عرفان صاحب دې کې با تاسو چې کوم ذکر وکړو پورا فاینانشل کرایسس حواله سره پہلا خبره خدا دا چې موږ به خبرو کو د یونیورسيټي اف پېښور حواله سره مالک سات اول د یونیورسيټي ویب سټ کته نو دی په ویب سټ باندې خپل یو بجټ په خپل اچول دي او هغه بجټ دی د کال 2014 ولس هغه کال دا بجټ سرپلسو خساره کینو پیسې بچي وي دوی سره او دوی چې کله د 17-18 اسټیمیټ لګاو نو هغه هم دوی د سرپلس اسټیمیټ لګولیو چې موږ سره پیسې زیاتې وي تاسو چې کله پیسې خرج کوئ موږ چې کوم اخراجات دي هغه نه به زیات پیسې موږ سره وي او په کروڑونو فګر خیر ظاهر خبره زړه فګر دي سلور کاله جوړ بجټ دی نو بهرحال درې کالو کې دنه د څه کم کارو شو چې پېښور یونیورسيټي د سرپلس بجټ نه یکدم خساره کې لاړه او کنټرول داغه د لاس نه وته دوه خبرې دی ګرفان صاحب پہلا خبره تاسو چې کم ذکر وکړو چې چانسلر صاحب دا خبره کوي چې په انتظامی عہدو باندې ټیچران ناشتي پروفیسرز ناشتي دا چا کې نوړي دي چانسلر صاحب چرته ناشته کله هم مونږه ګورو چې برتی کیږي کله هم مونږ ګورو چې پوسټینګ دوی فلکۍ لګیا دي خلک اخلي نو دا نه دا چې مونږ سترګې پټې کړې یو وی سی صاحب راغې هغه اداره تبا کړه هغه لاړ تاسو همیشه دغه پوسټینګ یا د برتیانو پرمیشن د سېنات او سندیکیټ نه اخلي سېنات کې ظاهري خبره گورنر صاحب خپل ناشتي او سندیکیټ کې بیا وی سی ناشتي هغه مشر دی پہلا خبره دادا چې څومره هم یونیورسيټي د وخت کې مالی خساره کې راغلي دي هغه کې کومګه د جګړه صاحب خبره کو یا شفرمان صاحب کو دوه پای کې ریسپانسیبل دي دوه دغه مشران تیر شوی دي تیر دور کې هغه مشر پاتې شوی اوس دوی مشر دي اقبال ظفر جګړه صاحب غیر خبر گورنر هغه داغي چانسلر نو که سېنات داغي اپروول ورکړي دي هغه ذمہوار دي او هغه پاغه کې دنا کدن هغه فاینانشل کرنچ ته په دې کې شفرمان صاحب هم ذمہوار دي بل خبره بیا نه پس دغه برتیانو اپروول چې کوم دی هغه سېنات نه پس سندیکیټ تر راځي دغه سندیکیټ کې دغه یونیورسيټیانو چې کوم ډینز دي د کې دنه کوم رجسٹرار ناشته کوم چې ټریجرر ناشته یا ایون اسوسییشن د ټیچرز هغه ټول په دې کې ناشتوي هغه د اپروول ورکړي هغه هم ذمہوار دي نن کو دوی دا وایي چې مونږ خو دې خو ناس یو وی سی راغلی هغه دا کار وکړو مونږ ذمہوار نه یو دا ټول په دې کې ذمہوار دي چې دا برتیانې ولې زیاتې وشوي بل خبره ذکر وکړو د برتیانو حواله سره ټي ټي ایس او بي پی ایس دغه دوه سکیلز موږ سره چلی کې لګیا دي ټي ټي ایس حواله سره بار ایچ ای سی دا وې چې تاسو دا کسان په انتظامی عہدو باندې ملګوي مونږ به شروع کو د پیښور نه او ګومل په بلار شو او په چترال په لاړ شو تاسو وګورئ فهم صاحب ټي ټي ایس دا لګ ایکسپلین کول پکاره ټیچر کیډرز بالکل ټیچر کیډر هغه د کوم ډایرکټ کوم دی هغه ایچ ای سی سره افیلیټډ دی دغه کیډر کې دنا او دا کسان به صرف ریسرچ سره کار لري او صرف به ټیچینګ کوي د ټولو یونیورسيټیانو کې ولې دا کسان نن چرته پرو چانسلر دي چرته هغوی ډین دي چرته هغه چوډي دي چا لګولي دي همدغه ایچ ای ډي د لاندې چې کوم یونیورسيټیان چلیږي کم وی سیز دوی لګولي دي دغه حکومت لګولي دي هغوی دا کسان الته لګي او دغه ذمہوار دي نور د بل چا خبره نه کوم نن نه تقریبا 15 میاشتې اول دا سټوري موږ مشرق کې کړې و چې د اته یونیورسيټیانو وی سیز پرمننت نو د شلو یونیورسيټیانو رجسٹرار نو او د دریش یونیورسيټیانو 23 یونیورسيټیز کنټرولر ایگزامینیشن نو ټول په اضافي چارج باندې لګیاو ګومل یونیورسيټي کې د اتو کالو رجسٹرار نشته د شپږ کالو نه کنټرولر نشته او د 15 کالو نه ډایرکټر فاینانس چې کوم دی هغه یو جونیئر کستا حواله شوی دی چې هغه دا شیز وګوري
زرعي یونیورسيټي وایس چانسلر چې دی هغه د وخت کې درې یونیورسيټانو وایس چانسلر دی. هغه سره د سوات یونیورسيټي چارج هم دی او سره اسلامي کالج یونیورسيټي چارج هم دی. دغه دوه یونیورسيټانو خالی شوې. KMU د وخت کې اضافي چارج باندې پرو چانسلر چې دی هغه پرو وی سي چې دی هغه کار کې لګیا دی. درې خو د مخامخ یونیورسيټي چې هغه اډو وی سي شته نه د حکومت ترجیحات خو د خونه کلیر کیږي. بیا هغه نه پس تاسو انتظامی او دوه خبره وکړه. خبره د عرفان صاحب د دغه اسلامي کالج یونیورسيټي د بل چا خبره نه کوم. CM صاحب دغه نه سبق ویل دی. گورنر صاحب دلته نه سبق ویلې دی. چیف سیکرټري صاحب دلته نه سبق ویلې دی. څومره هم زمونږ د وخت کې د PMS غړ افسران ناست دي هغه یو نه یو کس دغه چې کوم زمونږ یونیورسيټي دا هغه سره لینک پاتې شوی دی. هغوی دغه یونیورسيټي د هر څه نه خبر دي او بیا هم دغه یونیورسيټي VC لیټر لیکي چې مالا بیل اوټ پیکیج راکا. اخر ولې دغه یونیورسيټي سره پېښور یونیورسيټي سره د اربونو روپو جایداد په دغه پیښور کې شته دی. ولې د هغې نه انکم نه راځي؟ ولې هغه انکم چې کوم دی هغه حد ته پوره ونه رسېده څومره چې پکار دي؟ دغه جایداد تاسو نن ورکوئ یو پرایویټ یونیورسيټي ته ابدله په دغه پیسو باندې یو نه درې یونیورسيټي نور ودرئ. خو دوی نه چلیږي لګیا ده. په دغه خیبر پښتونخوا کې یو کم دیش سرکاري یونیورسيټیانې دي زیاتره فاینانشل کرنچ کې دي خو چې کوم باقي 14 یونیورسيټیانې پرایویټ دي هغې کې یو هم په لاس کې نه ده. ولې؟ هغه د بل ځای کسان راغلي دي همدغه کسان دي که نه. خو دا کسانو ته پته را چې هغوی که ډلې ورکوي نه هغوی به ویستلي کېږي او دوی دې خوا ته بوج اخلي. مونږ تاسو چې کوم لیست ما درکړی دی عرفان صاحب دا لیست چې کوم دی دا ریسرچ حوالې سره دی. پوره دنیا کې ټولو نه زیات امریکا 511 ارب ډالر سالانه صرف پر ریسرچ باندې لګئی. بیا پسې چاینا دی 275 ارب ډالر پر ریسرچ لګئی. 165 ارب ډالر جاپان لګئی. 118 ارب ډالر جرمني لګئی. 91 ارب ډالر چې دی هغه ساوث کوریا. او ډېره د افسوس خبره ده مونږ دپاره چې په شپږم نمبر باندې پوره دنیا کې انډیا راځي چې هغه شپږ ارب روپۍ صرف ډالر شپږ ارب ډالره پر ریسرچ لګئی. مونږ په دې لیست کې په 42 نمبر یو. مونږ لګو 2.4 ارب ډالر ټول کال کې په ریسرچ باندې. کوم چې زمونږ چې کوم پرسنټیج د GDP هغه 0.3 دی او د انډیا 0.9 دی. لکه زمونږ نه درې چنده زیاتې پیسې انډیا لګیا دی ایز کمپیئر ټو دیر GDP. بیا ما خبره کوله ما کتل لږ چې دا اخر یونیورسيټي څنګه پیسې لګئی. د دنیا چې کوم ټاپ 10 یونیورسيټي دي جان هاپکنز یونیورسيټي د هغې انډومنټ فنډ دی 4.2 ارب ډالر او هغه 2.5 ارب ډالر هر کار صرف پر ریسرچ باندې لګئی. یونیورسيټي آف میشیګن 11 ارب ډالر د هغې انډومنټ فنډ دی هغه 1.5 ارب ډالر پر ریسرچ باندې لګئی. انډومنټ فنډ دی 1 ارب 29 کروڑ د یونیورسيټي آف کیلیفورنیا. د پینسلوینیا 13 ارب ډالر. د واشنگټن 1 ارب 27 کروڑ. زمونږ کې چېرته دی؟ زمونږ پکې نشته. مونږ سره انډومنټ فنډ شته نه. پاکستان د یونیورسيټیانو زمونږ چېرته انډومنټ فنډ دا صرف دې دپاره ما دا لیست شیر کړه چې دا یونیورسيټیانې که نن 1.5 ارب ډالر لګوي نو هغوی سره د اربونو انډومنټ فنډ دی. آیا مونږ سره انډومنټ فنډ نشي جوړېدی؟ مونږ ټوریزم کارپوریشن دپاره 50 کروڑ انډومنټ فنډ جوړو او هغه پوره کارپوریشن چلی ایله چل ورځي. دغه ماډل مونږ یونیورسيټي نه شروع وړی چې دا یونیورسيټي هم د روانه شي. یو کامیاب ماډل مونږ کړی دی بل چا نه دی کړی. همدغه KP ګورنمنټ کړی اعظم خان صاحب کړی دی. نو دغه شي دې خوا ته ولې نه راځي؟ دې خوا فهم صاحب دې کې د خبره ده د ویل خبره ده دا وختي په خپله دغه پېښور یونیورسيټي ویب سایټ باندې پروت دی د بل ځای نه دی راغلی. پېښور یونیورسيټي صرف صوبایي حکومت ته یا وفاقي حکومت ته نه ګوري. دا هغه لیست دی چې دوی کم ځای نه پیسې اخلي. زمونږ چې کوم ډونر ایجنسیز دي پېښور یونیورسيټي دپاره ټولو نه پهله کمپیوټر ساینس ډپارټمنټ د لس ایجنسیانو نه پیسې اخلي. هغې کې هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ هم دی. ډایرکټریټ آف IT د KP ګورنمنټ هغې نه پیسې اخلي. پاکستان ساينس فاؤنډیشن دا غینم پیسې اخلي. بیا کله لاندې راځو انوایرنمنټل ساينسز ته هغوی ته 8 ادارو نه پیسې ملایويږي. هغه ډایرکټریټ آف ساينس ټیکنالوژي هم شامل دی. اربن پالیسی یونټ هم دوی پیسې ورکوي لګیا دی. سنټر آف بایوټیکنالوژي اینڈ مایکروبیولوژي پېښور یونیورسيټي دوی تقریبا د 45 ادارو نه د وخت کې فنډینګ اخلي لګا دي او د کې مختلف لوکل هم دي او بیرونی ادارې هم شامل دي. نیشنل سنټر آف ایکسیلنس ان جیولوژي پېښور یونیورسيټي دا د 19 ادارو نه پیسې اخلي لګیا دا په ویب سایټ پروت د خپل دا لیست نه دی. ډپارټمنټ آف جیولوجي تقریبا 12 ادارو نه تقریبا د سرو ادارو دا پیسې اخلي او ډپارټمنټ آف الکترونکس دا د 12 ادارو نه پیسې اخلي لګیا دي. اخر دا پیسې زی چرته